المصطفى خصوصا على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وخاتم النبيين رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وأعلام الهدى وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم ونهج منهجهم ونحى نحوهم وترسم خطاهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والعلماء الربانيين والمجاهدين إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطاع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قابل صد احترام علماء کرام و مشایخ عظام و عظماء د اسلام درنو خوږو معزز و مشران ورونو، د لسو حفاظو د دستاربندۍ دا نورانی محفل دغه مرګرو منعقد کړی دی او د یو دینی درسګاه د قرآن د مدرسې او د حدیثو د یو مرکز د افتتاح په سلسله کې دغه جلسه منعقده ده. مدرسه ابن عباس دا ډیره نیکه اراده ده. په هر ځای کې د دین مدرسه پکار ده، چې زه خو یم په هر جماعت کې د دین یو مدرسه. انګریزي الحاد او زندقي او بيديني دومره غلبه وکړه چې مالت په مالت د انګریزي مدرسې دي، نمونه د انګریزي ختم کړ. دا پلان کې چې کوم دنو سکول له او دا پلان کې سکول له او واړه واړه بچي په کوټ پتلون کې سار وختي هغه تروانی. تاسو د کلی نه خبر نیم، زمونږه کوړې چې هغه کې یو لوی عظیمه درسګاه ده، مالت په مالت د انګریزي سکولونه دي. او وړو وړو بچو ته د اردو په ځای اے بي سي ډي هغه لګیا دی. ښه یو وړو ماشومانو ته دا حکم ده چې کوټ پتلون کې به راځي. او بیا لا ټایي بعضې مدرسو لازمه کړې ده چې وړوکي ماشوم به ټایي مچولی وي. نو بېدیني، عیسایت، انګریزیت په ډېره تیزۍ باندې لګیا دی. د مسلمان هغه نسل لګیا دی انګریزۍ طرف ته رابلي. وړوکی ماشوم بچی هغه کوټ په پتلون باندې څه پوهېږي. زما یو مقتدي دی حاجي یوسف قسم خوري چې زما وړوکی بچی و د 5 کالو چې مور به ورته جامې بدلولې نو جړل به چې دا پرتوک زه په خپله بدلوم که نه، نو کوټه ته به لاړو دروازه به یې بنده کړه چې د خپله بدلولی شو. اوس وی د 7 کالو دی، د غولي په میز کې پرتوک د کشې باسي او پینټ اچوي. ابې حایي پکې وې دومره راله. وړو بچو ته چا کوټ او پتلون راوستی دی چې ته د پښتون د لباس هم چېرته درون لباس شته دی. زموږ دا جامې باقاعده عرب خوښوي، د لیبیا د خلکو جامې هم دقسې دي. څه پښتانه تلي یاره دې لباس خو درون لباس چېرته اړو شته نه. مفتی محمود رحمت الله علیه په قبر د خدای انوار و برکات نازل کی چې کله وزیر اعلی نو دغه ټولو په عملو باندې کوټ پتلون بند کړو، که ډي سي دی که اے سي دی او که ډایرکټر دی او که اسسټنټ ډایرکټر دی او که پرنسپل دی او که جج دی، دا به قومي لباس کې راځي. کوټ پتلون په خلکو باندې بند کړو. دا اسلامي لباس چې زمونږ د مشرانو لباس دی دا دې مونږ وباسو او د انګریزانو کوټ پتلون دې مونږ واچو. نو ما دا عرض کولو چې کلی په کلی، مالت په مالت د انګریزۍ دپاره بلا سکولونه دي او وړو بچو ته د بچپن نه لګیا دی
د انګریزي هغه تعلیم شروع کړي او دغه په مازغو کې او دغه پړه کې د انګریزي هغه قدر او عظمت پیدا کړي. په داسې حالاتو کې د هر جماعت دا فریضه ده، د اهل محلي دا فریضه ده، د قوم فریضه ده چې د دې مقابلې لپاره ځای په ځای دیني مدرسې جوړې کړي. دا دارالعلوم دیوبند ولې جوړ شوی دی؟ دا د علیګړ په مقابله کې جوړ دی. علیګړ انګریزي خوانان زیاتولو، انګریزان چې دغه ملک ته رالل نو د خپلو ملګرو نه تپوس وکړو چې کوم د انګریزانو تالی چټو، د انګریزانو تالی چټ چېره دې مسلمان قوم باندې موږ څنګه حکومت کوو؟ هغه وی دا قرآن مجید ته لرې کوي. بس دا قرآن چې تر څو پورې د مسلمان سره دی دا قوم تاسو نشئ مسخر کولی، نشئ تابع کولی. دې سبق او دې د قرآن مجید دا مبارک نسخې والی او په سمندر کې شهیدان کوي یا په اور باندې شهید کوي. نو څومره ارب ډالر هغه را جمع شو د کتب خانونه قرآن مجیدونه را جمع کولو. نو بلا په لکونو قرآن مجیدونه په سمندر باندې شهیدان کړ او ډېرې په اور باندې. د میرټ یو کتب خانه ته ځي او د کتب خانه مالک عالمو صاحب د فراست او د کرامتو انګریزان ورته وایي چې ستا سره څومره قرآن مجیدونه دي او څه قیمت دی؟ هغه وایي تاسو قرآن مجیدونه څه کوئ؟ چرته هندوانو چرته توتان؟ انګریز ته وګورئ قرآن مجید ته. ډېره دا مونږه هغه فوجیانو ته ورکوو چې غریبانان دي او د قرآن اغشتو جوګه نه دي، نو مونږ دا په هغې ته دروغ وایي، دروغ وایي. معلومیږي دا چې تاسو دا اراده کړې ده چې دا آسماني کتاب مونږ د دغه روی زمین نه لرې کو. دا غلط خیال دی. دا قرآن مجید د تورات او د انجیل او د زبور او د آسماني صحیفو په شان نه دی. دا قرآن مجید د مسلمانانو په زړونو کې د الحمد نه تر والناس پورې موجود دی. د هغه یو وړوکی بچی او د 9 کالو د زما دې بچي ته دا کتاب د الحمد نه تر والناس پورې په سینه باندې لیک دی. ستاسو څه خیال دی؟ انګریزان خو پورا آرامیانی چې کوم ملک ته ځي نو د هغه ملک تهذیب او تمدن او د هغې هغه مذهبي هغه تمام مسلې هغه زده کوي. نو ولا غره دي. ډېرو انګریزانو په دې اپریدو کې او باجوړ کې او دې ملکونو کې امامتۍ کړي دي. ښېګیرې به یې ساتلې وي او اعلی پښتو به یې وي، پته به یې نه لګېده چې دا څوک دی. نو یو انګریز قرآن مجید وسپړدو، هغې وړوکي بچي نه امتحان علي چې وایه دې نه مخکې څه دي؟ یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم. ماشوم ورته 10 آیاتونه تیر کړل. بل آیت واپس لاړو، دوباره پارلیمنٹ را طلب کو، ممبرانو ته وی چې په دې طریقه هم قرآن مجید نشو ختمولی، موږ خو د میرټ دی او کتب خانې نه قرآن مجیدونه اغشتل. نو هغه مالک پوه شو، نو راته وی چې په دې طریقه قرآن نشي ختمولی. وړوکي بچي نه موږ تپوس وکړو، ټول قرآن مجید یې لیکو. اوس هم دنیا کې د 1 کروڑ نه زیات حافظان موجود دي، موجوده. ټول وایي الحمدلله. په تمامه دنیا کې د انجیل یو حافظ نشته، په تمامه دنیا کې د تورات یو حافظ نشته، په تمامه دنیا کې د زبور یو حافظ نشته او نه د صحیفو حافظ موجود دی. ما ته مېز کې یو خبره راده شوه، دهلی کې یو اجتماع وه، مولانا ابوالکلام آزاد د اجتماع او د هغې جلسې سیکرټري و. خدای دې په قبر انوار او برکات نازل کړي. په هغې کې د مختلفو مذهبونو لیډران راغلي وو، د هندوانو لیډران، د سکانو، د عیسایانو، د بت مت مذهب، د زردشتو، تمام بین المذهبی اجتماع وه او سیکرټري مولانا ابوالکلام آزاد و. نو مولانا ابوالکلام آزاد د جلسې آغاز وکړو. نو د یو قاري ځان سره بوتلی او ډېر بهترین قاري خوش آوازه چې د دې اجتماع آغاز مونږ د قرآن پاک په تلاوت باندې کوو.
هغه قاری عجیبه تلاوت کو په تمامو حاضرینو باندې دا غیر ډیر لوی اثر او اندوانو باقاعده جوړل سکانو تلاوت نه پس گاندھی او جواہر لال نہرو او بابو چندر سباش وغیرہ نے اعتراض کو جو مولانا عجیب بات ہے تمام مختلف مذاہب کی اجتماع ہے آپ نے اپنے مذہبی کتاب کی آیت اگوے نہیں اب آپ کی باری بھی ہے میں نے تو قرآن مجید سے اسی لیے آغاز کیا کہ آج اگر صحیح معنوں میں کوئی کتاب اس آسمان کے نیچے اور کرۂ ارضی پر موجود ہے وہ صرف یہی کتاب ہے اب میں آپ لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تمہارے ہندوؤں میں سے کوئی ہندو اپنی کتاب وید کی چند آیات کی تلاوت کرے کیونکہ بین المذہبی اجتماع ہے تو ہر قوم اپنی مذہبی کتاب کے چند آیات بیان کرے جواہر لال گاندھی تگورو گاندھی بابو سباش تگورو یوبل تگوری سو کور کی سو کال کا سو کم نشته چې د وید آیاتونه وي زخیر د سکانو سوک دي د ګرن یو سو آیاتونه وي سکانو مغټ پټکی او دا خذولو را خذولو عیسایان د الکه د خپل انجیل وي فبهت الذی کفر دنیا ومنلا کو کتاب موجود ده نو دغه کتاب موجود ده نو انګریزانو پارلیمنت کې وي چې دا د نورو کتابونو په شان کتاب نه ده دا د وړو وړو بچو په سینه باندې لیکته نه به د خپلو تالیچټونو تپوسو کو دا چې دا سر سر خطاب ورته ملاو شوی د انګریزانو ورته ورکړی دی دغه پښتنو د مسلمانانو بچیو خوځي د دهلی د لال قلعه برا غردول انګریزانو ورته ویری ګډ دی دین ته تکلیف د مسلمان نه رسیدلې ده د مسلمان نه دغه مسلمانانو چې انګریزانو نه بیا دغه د انګریز غلامانو مسلمانانو دا سر چورته سر فلان انګریزانو ته دا شو کوي چې دا انګریزي په بنیاد خلکو ته ملازمت ورکوي چې چاته انګریزي وردی هغه به سرکاري تنخوالی او هغه ته ملازمت ملاویږي او د علیګړ بنیاد کې خوده شو نو چاته به چې انګریزي ورته د انګریز بچي به هغه ته بیغټه عہده ورکړه نو مسلمانانو قرآن مجید ته شاکا او انګریزي طرف ته چې کومه متوجي شولو او سم متوجي شو اکبر الآبادی دام د علیګړ د یونیورسيټي ګریجویټ دی لیکن ایمان پکیو ناغه باقاعده د انګریزانو باره کې ویلي دي چې یو قتل په بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون نے کالج کی نہ سوجی کہ فرعون هم کالج جوړ کړی ورو د بنی اسرائیلو بچی به راړولیو نو دا کالج په ذریعہ خلق هغه انګریزي طرف ته انګریزانو متوجه کړ علامه اقبال هم ګریجویټ لیکن داغه پڑھ کې د ایمان قدر او قیمتو ازه په خپل قصیدو کې وایي چې ګوره د انګریزانو د رنگ نزانو ساتي انګریزانو رنگ در باندې نو خدمت دا هر کولو چې په مالتونو کې واړه سکولونه پرایمري او سوسو جوړ شوی دي مسلمان خپل بچي سار وختي هغه انګریزي سکول ته لیږي درته قسم خورم چې کله دا دارالعلوم تزم او دا واړه بچي کوټ پتلون کې وګورم او بازو ټایان داړه مې اور کوي چې نن مسلمان قوم څومره په انګریزي باندې مین دي څومره په دې بيدینۍ باندې مین دي او جینکۍ خلک لیږي هغه جینکو ته ګډا بے حیائی بے دینی چې کوم دنو خولې شي یا به پښتون د کور زنانه د کور نه بهر وته شو زنانه به کوتي په توري تیری کې ملابان کې بلاړي غم خادي به او کیا د ما سلطان په وخت کې بتلی اوس په دغه سړکونو خرګلي ولاړي وي دغه پیغلو جینکو او کالج او دغه یونیورسيټو ته لګیا دي په داسې حالاتو کې چې کفر کوسو تر وته سړکونو تر وته غټ د پښتنو کورونه عربي حیاي چې کومه شکار شو په داسې حالاتو کې د مسلمان فرض دي چې زه په دې دینی مدرسې جوړې کی دا دارالعلوم دیوبند کو علماء نه جوړ کړي زماده د خدای په ذات قسمی چې خدای خبر مونږه به هندوانو کومګه به سکانو دغه مدرسو د برکت ته حلال او حرام پیژنې دغه مدرسو د برکت ته خپل عقیده پیژنې نوجوان به بي ایم به کړی دیو قادیانی مقابله نشي کوله
قادانی ته د خپل مذهب دومره معلوماتي ګاډي کې ناستو درې څلور د کالج هلکانو یو قادانی ورسره بحث شروع کړو ما پسې راله صحیح کو چې دا خو مولا دی ویجي هلکه تاسو خو هم ګریجویټ چې بی ایم ای وایو د خپل دین صدر ته نه دي معلوم قادیانی ته شیعه ته پرویزي ته دا خپل باطل دین پورا خبره چې کوم نه یادې جو زمګه د هلکان ورته بالکل خاموش په داسې حالاتو کې د داسې مدارس بنیاد چې هغې کې د قرآن تعلیم دا فرض عین دي دا په کلي باندې فرض ده په کلي فرض ده د بچو غم کوي د مارونو د دې نوي کل د دې ځوانانو غم کوي غم د دې جینکو غم کوي ورنه یو لوی سور سیلاب را روان دی د مسلمانانو په کورونو یلغار دی په اسلام او په مسلمان حمله ده تمام کفری دنیا ستا خلاف جمع شوی ده ته خبر نه امریکا یهود جاپان چین هندو نفس کفر رسول الله نظر شم هغه وخت ویلو چې الکفر ملت واحده دا کفر ټول یو ملت ته دا لګیا ده تانه ایمان تانه قرآنی انوار تانه غیرت ارس لګیا ده رخصتۍ دا د بے حیايي څومره ادارې دي تمام شپورت په دغه کې اخته دي چې په مسلمان کې دا سلوغونه معمولی ایمانی رڼا پرته ده چې دام تلری کو دا د مدرسو بنیاد الله دې علماء ته کم مشران چې ور سره دي د دنیا او په خوشحالي نصیب کړي زه پځه مدرسې جوړ کړي زه پځه البدا نه کول دین طرف ترا مې لکول شي ورنه خبره ډیره ګرانه ده کور کور کې ټي وی ده کور کور کې وی سی آر ده کور کور کې د بی حیايي او لوی عظیم سیلاب دی عظیم سیلاب ډیر خلک په دې مدرسو اعتراض کوي زه په دې مدرسه الګا مدرسه د موږ بنیاد ده په مختزمکه باندې خو آبادېړو به د مدرسې شوی ده د کور نه ده شوی راځي د قران مجید نه تاسو کو قران مجید مونږ ته جواب راکړي چې ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه مبارکا پروي زمين لومبنه کور خانه کعبه ده او د ټولو لویه مدرسه ده هدل للعالمین د کائنات د پاره پدې کې د هدایت سامان دی رسول الله مبارک هجرت کوي د مکه مکرمه نه راځي مدینه منوره ته د خپل کور خیال نشته د ټولو لمخ کې جمعات جوړي پیغمبر علیہ السلام د ابو ایوب انصاری صحابي ملمه ده د ابو ایوب انصاری د کور مخامخ لوی میدانو هغه کې به خلکو کجورو چول لکه دمګه درمندونه وو هغه کې به د غنمو دلایو لګیدا بیا به غوبلی پکې کېدی نو مدینه منوره کې خزیات آمدن د کجورو ده نه غلوی میدان کې به خلکو کجورو چولې پیغمبر علیہ السلام تاسو کوي دا میدان د چا ده ودا د یتیم ولکانو د ترته وای چې د دې قیمت ولګوي د جمعات بنیادی شه د جداوی مونږه اسی ورکو جمعات ته مونږه اسی وینا دا یتیمان ماشومان دي دا نابالغ دي د دې قیمت ولګول شو جمعات ته پارزمکه واغشته شو رسول الله مبارک په خپل مبارک ولاسو د جمعات په جوړولو کې باقاعده حصالي انصار او مهاجرین پاغي کې باقاعده حصالي او د صحابه فجب باندې عجيبه قصیده وا لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو دې په خپل مبارک لاسو لګیا کار کوي موږ به دغه سناسیو دا خو قطعا ناروا خبره ده نو صحابه پډیر شوق او ذوق باندې د رسول الله مبارک جمعات جوړولو او رسول الله مبارک ورته دعا کوله اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجره دا تعلیم ورکړي رسول الله خپل امت ته چې د خپل کور نمخ کې اول به جمعات جوړه کور خو ستاسو د دنیوي ژوندۍ لپاره دی او جمعات د اخروی ژوندۍ لپاره دی جمعات ته عقیده مرکزی عقیده چې درسته مزه کوا او چې عقیده دې خرابای که بادشاہ دیو پیسې قیمت نشته
د مارونو کې یو سړی د مشرق او مغرب بادشاہي د مشرق او د مغرب بادشاہ عمري او د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه نصیبه نشوه د سپی مرګ ته خده سبا کوي د شرق او غرب یو مزدور چې مزدوري کوي کله مزدوري نه لګي واته بچیم دي فقر او فاقه کې زندگی تیرې حلال مزدوري کوي 15 وخت موز کوي د رمضان روزي نيسي او مرګ را دی او دی لا اله الا الله محمد رسول الله بادشاہان د خپل قربان شه انما الاعتبار بالخواتيم د تمام اعمال دار مدار د مارونو په خاتمه باندې دي نو استاد عقیده مرکز هغه جمعات ته ځکه رسول الله فرمایي چې مروس بیانکم اذا بلغوا سبعا بچو ته حکم کو چې دوه کالو لکم بچي سلورو پیندو کالو دا جمعات ته مراوله دا مراوله جمعات ته ځکه دا په جمعات کې لوی او د سماته کې وړو کې او د سماته بو کې حدیث کې را دي جنبو مساجدکم سبیانکم ومجانینکم جمعتونه د وړو ما شومانو د لیوانونو ساتي لیوانم جمعه تراشو بولو غایب پکيو کی او وړو کې ما شومم لیکن ما شوم چې د وو کالو شي مرو سبیانکم بیا ځان سره جمعه ترا ولې بچی را ده جمعه ته جمعه کې به عالم د قران مجید درس ور کوي جمعه کې به تبلیغي جمعه راغلي او د واعظ او د نصیحت او د قران او د حدیث احکام به بیانېږي په دې بچی باندې به اثر کوي بچی به د مزګدارو مستګوري نو دکې به د ایمان اغرنا پیدا کیږي او وضربوهم بها اذا بلغوا 10 چې بچی د لسو کال شو بیا مستر وه موږ خو په دې ویلکه تا کول بلا پټی ته نه ده بوتلی تالا خر نه ده کته کړه تالا دانه دې کړي په دې موږ وهو نه بچی به په دې باندې وهي چې د جمعات ته چې داغه نه سړی جوړ شي سړی په مکه مکرمه کې یو عالم محمد امین نومو د مظاهر العلوم فاضلو او ډیره د معنی مکه مکرمه کې تیر شي هوا د دې په بو سره کلو اعظمن زموږ د مدرسې فاضلانم دي محمد امین مولانا خو سنا کو پچوټای راغله او کلیتا جمعات کې ناشته او یو بوډاله ته تندینه وینه بهيږي او درې سلور الکانو بلیو الک نیولې او جمعات ته مولا صاحب تراوست ا بوډا ورته جاړي ودا دمازوې له پرمبیرا ته سروالو او دا دې الکانو نیولې سو حکم امین مولانا خوري غسنا کو هغه ته پاسه لګي ګوړي به خخه کوي او د ګدار نورم ورکا وی وای مولا صاحب ته دمازوې ته دا خبرې کوي ما خو دې پر راوستل چې د صداره وی پاسا وګرځا پی تا دا غي بابا چرته جمعه تراوسته دا هو بسار وختي ورته کولبا پدغه کا نه دوغی کار خدا سره پخکر وای لکه شابه والا پلار دی وسوخ کرا خرابه ورته کده خریبینه خلتای درښت اخره اگر کو سره دی جمعه نو بچی چې ته د دین خبر نه کېږي ته د مور او پلار قدر سمالومیږي د مور او پلار قدر خو به قران ورته خي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا قسم په خدای قران مجید عظیم و شان معجزه ده په دې جمعات کې چې کوم د قران درس کیږي الله اکبر قران دیو بندنا د الله تعالی هغه فرشته چې کوم نه جوړه کومه د قران نه د کلر شي وي په کوم جمعات کې چې یو عالم درس قران کوي قسم دې د محلي ټول خلک مولایانی بیا قران کې دومره لوی چې کوم نه تاثیر دی نو ما دا عرض کولو چې دا د مدرسې بنیاد چې زموږ دارونه دل تقدی دې ته د خیز مکه انتخاب وکړي دا پټول کلی باندې فرض ده پټول کلی باندې فرض ده یو اعلی مدرسه چې تاسو دا نوې نسل دا د ایمان او د اسلام پرانا باندې چې کوم نه منور شي قبر کې باندې دا پکاريږي ښا قبر کې دا انګريزي خوانان بچی نه پکاريږي مولانا غلام غوث رحمت الله علیه په قبر د خدای رحمتونه نازل داغه بارکه می داغه د ملګرو نه واقع اوریدل چې هزاره کې یو جنازه ته تلو نو په جنازه کې لس دولس کسان په صف کې ولاړو او شوی قتل قبر سره ټوله دنیا او کوټ پتون کې ولاړو نو مولانا خو مجيبه انسانو
په قبر مسله شروع کا یاره ستاسو د کلی دا هندوان به ډېر خوښ شو زمونږ کلی کې خو مسلمانان دومره نه راځي ویجې دلته خو هندوان نشته وی نه یاره هلکه خفه کېږم دا غلط شوم خفه کېږئ ما ځکه ما سره په جنازه کې 7 تنه په صف کې ولاړو ټول قبر سره ولاړو پینټونو کې لاسونه ورکړو مې جوړي هندوان دي هغه لا مسلمان دی چې هغه جنازې ته راشي او د جنازې مودو نه کي دې طلاقي ته راتللو څه ضرورت دی ته جنازې ته راځې چې قبر سره هلته کې ته ولاړې نو داسې اولاد مه سیوا کو چې هغه په تا باندې د جنازې موزم نه کوي او تا ته دعا هم نه کوي اولاد خو هغه پکار دی چې مور او پلار یې مړي او دی باقاعده 5 وخته مونځ کوي او د هغې نه پس دعا کوي چې خدای ما وبخي زما مور او پلار وبخي حدیث کې راځي اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3 سړی چې مړ شي تمام اعمال دغه منقطع شي بالکل مگر 3 کارونه مړی ته په قبر کې د مرګ نه پس هم فایده ورکوي صدقه جاریه کړي ده جماعت جوړ کړی دی په دې جماعت کې چې څومره مونځونه کېږي مزګزار ته خو الله تعالی د مز هغه تمام ثواب ورکوي لیکن د دې مزګزار د ثواب عمر ثواب الله تعالی جماعت جوړونکي ته ورکوي نو که یو جماعت کې 100 تنو موضوع کو نو 100 کسانو ته الله تعالی خپل اجرونه ورکړل لیکن مړي ته د 100 مزګزارو اجر چې کوم نه ورکړو دا رنګ دینی مدرسې جوړ کا دا رنګ یتیمخانه جوړ کا هسپتال جوړ کو یو پولی جوړ کو چې خلکو ته تکلیف ته لارې سمکا تر قیامت پورې دې ثواب باغې سړی ته رسي الا من صدقه جاریه او علم ينتفع به یا ينتفع به علم کړل او پاګې باندې خلکو ته لګیا دي هغه نه فرسي د دې استاد چې څومره شاګردان دي هغه شاګردان بیا استادان شو بیا دا غي نو دغه مخکینی استاد ته به دغه ټول ثواب چې کم نه رسي یا یو خدای د پکور کې ورته وړي جنکې را دی او دا ورته قران مجید خي دا څومره شاګردانو ته چې ثواب ملاويږي استاد ته به هم دومره ثواب ملاوي او ولد صالح يدعو له یعنی ایک بچه کتاب لیکي چې د معصوم بچی لاسونه پورته شي او دعا تا او دی وای خدای دا ما مور او پلار بخزرو په دې الفاظو په قبر کې دا ثوابونه په پندونو ور داخل شي فرشتونه تپوس کوي دا بچی در پسې دعا کوي او ولد صالح يدعو له هغه بچی به در پسې دعا کوي چې هغه ته د قران مجید لار خېلی لار او چې نه تا انګلند ته لېږلی امریکې ته دی لېږلی په هغه مدرسو کې سبق ویلی قسم دې کده جنازې موزم در باندې وکړي قاری طیب صاحب یو تقریر د 61 میں بلد اوریدو قاری طیب صاحب د دیوبند محتمم الله تعالی دې قبر منور او معطر کړي چې یو لوی جاگیردار خپل 2 ځامن انګلند ته ولېږل هغه زمانه کې انګلند ته لېږل ډېر ګرانو تر دې چې خپل ټول جیداد په هغې باندې خرج کو هغې نه ډېر لوی سړی جوړ شو لوی دې وطن ته رالل په ډېرو لویو عهدو باندې و ډایرکټرانو پلار ورته یو ځل یو څه خبره وکړه آپ مشرے زوی ورته ابو آپ دیوانے تو نہیں ہیں لیوانے خو نہیں چاہتا دا خبره کې نو ډېر خفه شو هغه پلار چې हाँ बेटा मैं तो यकीनन दीवाना हूं मैं दीवाना न होता तो मैं इंग्लैंड न भेजता तुम मेरे जमींदार होते और तुम्हें मैं बैल खरीद कर तुम हर चलाते तब तुम मेरी कदर किया करते वाकई मैं दीवाना हूं बल्कि जो पुख्तून बारा करा दी चुजलो ले गए द ऑक्सफोर्ड या यूनिवर्सिटी च वापस रात लो द नोखार په جکشن باندې خپلارم راغلی مرګریم نو د غزوی کوټ پتلون کې د کالج ټول کلاس فیلو ورته راوتیو او د پلار خلقا چولو د زړې د معنی مشر سړیو ناغه نور الکان تپوس کې ځکه هغه ډیر په مینه باندې دغه بچی ښکلی نو چا د مسافر تپوس کو چې هو از دیس هغه هلک ته وی دیټ از مای سروینټ شرمېدو په پلار باندې چې دا خو زما نوکر دی چې پلار ته وی کاکا زوی خو دې سمځه ته رسول دی ولی بیا هغه آرامي خدا خبرو کله کنه ورته هو از دیس نو دا ورته وی دیټ از مای سروینټ وی ښا خندیر
خو د خپل جایداد نه ټول محروم کو. د پبو یو ډاکټر مولانا عبدالحق رحمت الله علیه تراغه او لا دارالعلوم حقانیه په جمعات کې بار تنو وته واړه بچي ور سره دغه ردی په دې ردو کې څنګه مدرسې داخلي کوي واړه بچي را سجادي مدرسه کې داخل کوي. مولانا ورته بچي دا خډیر واړه دي یاره چې کستان می واړه راوستي دي زپلار وړو کې انګلند ته لګلې او مجي زما تمام زندگی د ځوانۍ په انګلند کې تیر شوې ده آل تما ډاکټري کړ ته د جنازې مدلرات روس میدان ته مولانی ولې نو کدی حالت کې مړو خو جهنم ته بتلم دی وجنه بچي عالمان کوم دا بچي عالمان کوم چې د دین چې کوم دنو غزد کی نو ما را عرض کولو چې د دې مدرسې ابن عباس دنیا دونه مضبوط کړي دا مدرسې بیا لوی یونیورسيټي شي په داسې حالاتو کې چې کفر دې درجې ته رسیدل چې استاو د ما مدرسه ورانه پرونه زموږ حقانی ته دوا دا راغلو اخباري نمائندگان د انګريزانو د بي بي سي نمائندگان مو د بل ځای تاسو کولو چې دا مدرسو کې دا طالبان سوي او افغانستانی طالبان باندې او کنه باندې دی بار کې هغه سره ډیر غمو او دادی امولا سمولک څور تړل خ بیان ورکو چې زه در سره دا وعده کوم او در سره ګرځم د پاکستان په ټولو مدرسو کيو طالب په جیب کوم چاکو قدر صحیح کو دا د کفر پروپاګاندا ده چې دغه مدرسو کې دهشتګردي ده مسلمان دهشتګرد دی او تاسو حاکمانو باندې پراو دې پروپاګاندا دومره اثر کړی دی زموږ دارالعلوم ته دلیو فوجي راغی تما کمرې ته نو خارنه او کینا څخه پسندیدګي دې نو خار راغله مو مان د ټینک یو پردارو کشوي ده او ما ته چا ویلې چې دلته پردې مرده ټیک مې دماغ دې کار کوي کنه پډېر سنجیدګي وظالم دلته خو د قران مجید او د حدیثو درس ته اگر خیال جوړ دارالعلوم کې انډرګراوند سړیر لوی د ټریننګ سنټر دی معلومول چې دې کښه ماغه طالبان دي افغانستان کې دې سره پردې مرده ارڅټي دي یعنی د امریکای پروپاګاندا په دې خلکو دومره اثر کړل چې هغه واقعي دا دهشتګردي زموږ حقانی ته ورشي بلې مدرسې ته ورشي د شاه منصور د مولانا صاحب سابق صاحب بهترین تقریر شروع کړو ما چې پرې یو غنټه وکي دغه مدرسو ته ورشي د ټوله مدرسې تلاشي والے ما سیوا د مطبخ نه قدرې سلو چړوکې پکې پوسه پرتی وي د پیازو د ټماټر د پرې کولو د پاره خپل کالجونو ګورې چې دا لک سره تماچا ده باقاعده د تماچې په زور پر چور کوي سپورټن انویلیټریټر ورته سویلډو نشي او راشدای زموږ مدرسو د پاره نصاب جوړې امریکای ورته سمرا اربا ورکړي د دې مدرسو نصاب ټیکي نصاب مخکې یو خلا چې کوم نو چا غوښتو کنيشته د تعلیم مشروع ها دا اخبار اصل کې ګورم نه ګورم اخبار مې بدی شي ټول د دروغونه ډکی او د ګندو تصاویرونه ډکی دا مدارس د قران مدرسې دي د حدیثو مدرسې دي دا طالبان دا علم د کیدار شمو الله نه نازل شوی قران غز د کی پروپاګاندا په دنیا کې دا مدرسې دهشتګردي پیلاوي اسلام دهشتګردي دا مسلمان دهشتګرد او مسلمان حاکم نه پويږي شپږ 50 ملکونه دي د مسلمانانو ټول امریکای ته په سجده باندې پراته دي یو مولا عمرو او دا عملګریو چې د قسنیغ د صحابه په شان د باطل لپاره په مقابله کې کوم نه ولاړ سابق صاحب رښتیا وایي چې دوام جهاد ته نشي کوله بیا یې څه د پاره د مسلمان دا جبه ماتيږي چې د جهاد نوم والی ته څنګه مسلمانې یا مکن با فیل بانا دوستی یا بنا کن خانه برانداز فیل مکه اسلام دا چې د مسلمانم دروغجنې ستا په کې چې د اسلام د قران د دین سره همدردي نشته ده ته څنګه مسلمان ته ناشتي په اجره کې په ډیره کې خلک پایت باندې اعتراض کوي د دین سره خندا کوي ته ورته خلک څنګه کې تم ورته خان دي
پکار ده چې تا کې ایمان وي هغه غاښونه مات کې چې د رسول الله باره کې ته دا غلطې خبرې کې د حدیث باندې ته لګیا دی اعتراض کې او د الله تعالی په آیاتونو ته لګیا دی اعتراض کې. حقیقت دا د مسلمان کې د ایمان هغه غیرت نه ده پاتې الا قلیل وقلیل اولا. دا کسان ډېر کم دي چې هغه کې د ایمان څه جرأت او څه جذبه چې کوم هغه پاتې وي. نو زما وروڼو ما چې کوم آیت تلاوت کړو هغې کې دې ته اشاره ده چې پروی زمین مخکنی مدرسه هغه خانه کعبه ده او رسول الله مبارک د ټولو نه مخکې د مسجد نبوي بنیاد ایښی دی. دا علما چې دا مدرسې جوړوي دا معمولی مه ګڼئ. دا د مدرسة ابن عباس وزن الله دې دې نه لویه اداره جوړه کړي. دا د یونیورسټۍ نه 1000 درجې چې کوم نه زیات وزن لري. دې یونیورسټو کې خو د آکسفورډ او د انګریزانو هغه علوم دي او په دې مدرسو کې د ارشم الله کتاب د رسول الله حدیث چې کوم نه هغه بیانېږي. دې مدرسو ته به ډېر د عزت په نظر باندې ګوري. د دې مدرسو مزي د خانه کعبه سره لګېدلې دي او د رسول الله د جومات سره لګېدلې دي. لکه د دې بجلی تعلق هغه د پاور هاوس سره دی چې کومه بجلی د ملکنډ او درګۍ یا د دې ځایونو د هغه مرکز دی او ربط باقاعده د بجلی سره دی. د دې مدارسو ربط او د خانه کعبه او د رسول الله مبارک د جومات سره دی. دی وجنه حافظ قرآن ته ډېر د ادب په نظر ګوري. چڼې د غریب د الله سکالو لیکن قرآن مجید یاد کړی دی. د کلی ملکه پاس ورته بچی په خیرانی خانه نوابه او لوی جاگیرداره د دې طالب ډېر احترام وکړه. د ده په سینه کې قرآن مجید پروت دی د الحمد تر والناس د ده ډېر احترام وکړه. الله به ستا عزت کوي. ته چې یو طالب ته پاسې ته چې یو مولا ته پاسې دا ته د قرآن عظمت او د قرآن ادب او احترام کې. ایو خان ښځې سره روانو چهل قدمي کوله د نهر په غاړه. یو وړوکی ماشوم طالب قرآن مجید یادولو. قرآن مجید په لاسو کې چوکه وه ماشومانې قرآن مې دی دا واړه طالبان هغې اوبو ته به یې داسې ډزم ورکولو. دغه خان روان دی چهل قدمي کوي بیګم صاحبه ورسره ده. چېرته ساس کې به راغلي د دې په مخ دا ښځې خو بلا مکاري وایي ټوله لونده کمه ټوله لونده کمه. نواب صاحب خو فنا فی الزوجو نو طالب په چکو والو داسې بین ته په لاسو کې وړوکی ماشوم و چغې کې چې وایي بړې کم ماشوم هم چغې کې. دا خان 2 قدمه مخکې دې ډاز را پرېوتو. خلکو را منډه کا دی خو ټیک ټک روانو. یې کتل مړو بیا ولې ښځې نه تپوس وکړو. دی بس په لاره تېرېده دی ماشوم ځان سره سوي او چوکې ته زما په مخ ساس کې رالو. ما دومره وایي چې وایي زه خو ټوله لونده کم. دی ولګېدو دا بچي ته یو ډز ورکړو. په دغه ځای کې یو فقیر تېرېدو ملنګ مجذوب. نو ستا خاوند په تا ماینو که نه نو ته چې تا چغې کې نو ستي هغه هلک ووالو نو خدای په هغې هلک ماینو که نو خاوند دې درته غرق کړو. عالم وای دا شاعر الله کې داخل له علما وای عالم شاعر الله کې داخل له. شاعر د شعار جمع ده یا د شاعري دا نخې ته وای. د هر قوم بېله بېله نخې. پښتون په دې پېژندی شي چې په مټی سادري هلکه پښتون دی واسکټه چې هلکه پښتون دی چلنګې والی هلکه د پنجاب دی پته لګي د پولیس بېله وردي هلکه دا د پولیس سړی دی هلکه دا فوجي دی د ټینک د فوجانو بېله وردي وي د ایرفورس بېله وردي وي. دې ته شعار او نښه وایي چې د هغې نه پته لګي. شاه ولی الله صاحب وایي چې اصول شاعر الله 4 دي. بیت الله کتاب الله او رسول الله او موز. په موز یو سړی ولاړ او بل تېرېږي نو هغه وایي شکر دی الحمدلله په دې کلي کې د الله تعالی عبادت ګزار شته. نو علما دام شاعر الله کې داخل لی عباد الله اذا رؤوا ذکر الله. روایت ته چې د بندګان خدای غري چې د هغې په لیدو انسان ته الله تعالی را یاد شي. بزرګ وایي هغې ته چې د هغه په مجلس کې کښېني
او آخرت طرف ته توجه پیدا شي، چیرې ته عبادت پکار دی، نفل پکار دی، تلاوت. او کله بزرگ په مجلس کې کېنه بنگلو ته د خیال لاړو چیرې زمام دغه څه بنگلوي د مام یو موټري پوشه خوشه کدو دی. دغه حدیث نه خبره نه، حدیث نه خبره نه. عباد الله اذا رؤوا ذکر الله. د عالم توهین بنکه، د طالب توهین بنکه. اگر چې د مال په لحاظ سره غریب دی، جامع شلیدلې چولې دي، لیکن سینه کې د قرآن پاک نور چې کوم دنه موجود دی. نور ډېر علماء تاریخ ما کتل د علماء چې استادانو به طالبانو ته با قدر وټی کې خود او به طالب وینا بچیا کینا. ذکر چې حدیث کې راځي ان الملائکه لتدعو اجنحتها رضا لطالب العلم. فرشته د رحمت و در طالب علم ته وړي. فرشته څومره مقدس مخلوق ته لا يعصون الله ما امره. د بچو د خوشحالي ګما دا استاد و باخره خپل طالبانو ته ډوډۍ کوي او په ورته چې کوم نن راړي طالبان استاد ډیر لوی چې کوم نن هغه مقام دی. نو ما دا عرض کولو چې د علماو چې کومه دا اداره اراده ده، دا اراده دی الله تعالی پای تکمیل ته ورسوي. تاسو ته دی الله تعالی دا کار والی کار. زمارونو پیسې خلک په کورونو لګي، حالا کوردان ته جوړ کې پلکونه په لګي، لیکن څه پیسې په جمعات هم لګوي، څه پیسې په مدرسه هم لګوي. من بنا لله مسجدا، چا چې الله درازه لپاره جمعات جوړ کو، الله تعالی به داغې نه ورته بهترین محل هغه چې کوم نه په جنت کې جوړ کړي. فقیر ته دې پیسې ورکي په جنت کې د ځان ته ونه ولګولا. سخاء شجره فی الجنه. نور علما موجود دي، زه زیات وخت نه علم. زه د دې علماو شکریا ادا کوم چې دی د استادانو هغه امانت چې استادانو دی ته پسینو کې خو الګا د خپل قوم ته رسي. د ټولو د علماو فضلاو خدمت کې مشوم دغه درخواست کوم چې علماو الله در باندې احسان کړی دی، علم ډیر لوی نعمت ته علم. واما بنعمت ربک فحدث. الله تعالی علم ته نعمت ویلي، د نور څه نعمت نه دی ویلي. نو د یو فاضل د دې نعمت شکریا ادا چې د خپل جماعت کې همیشه د قران درس شروع کړي، د حدیث درس شروع کړي. ما دیګر کې یا ما خام کې ریاض الصالحین دغه خلکو ته خي. خلک ډیر خده زمونږ د علاقو خلک ډیر خده. علماء ته پکار ده چې یو 10 منټه دی ورکای دیتا د سار د مونږ نه پس نیمه غنټه ورکا 15 منټه ورکا. قوم دې داسې وی چیرې استاد لګه ترجمه موږ د کول شو. د ما خام نه پس ریاض الصالحین یو حدیث بیانوا او خدا دا څورته وي دا چې علاقه اوري غواز اف ام یو کلی کې ولګوي نو ټول کله داغه نه फायदा حاصل شي. د ټول نه ذاته फायदा خوځو علي خزه دا د لمغه ملګرو اف ام لګولو کورونو باقاعده دغه راتلو چې دا مسله څنګه ده. خوځو کې د دین ډیره لوی جذبه ده، خو غریبانه دغه څه محرومي. نو یو جماعت کې چې د قران مجید درس کیږي مهرباني وکړي اف ام لګوي بلا خزه داغه نه دین زده کوي. دین خزه چې دین زده کونو بس بیا په دغه ملک کې به اسلامي نظام را دي. الام مدرسه فإن اصلحتها اصلحت جيلا صالح البنيان. مور دا لویه مدرسه ده، کله دې تربیت وکړو ټول نسل به د اسلام په لار باندې موږ کتلې دي. دا مسل بنات کوم دی کیوي قسم په خدای دا غي جنکې چې په لار دي دا بورخه چولی د سړی په کې خوشحالي پیدا شي چې الحمدلله څومره په حیا کې د زنانه روانه ده. تاسو د مدرسې بنات طالبات وګورئ چې هغه مدرسې ته دي په څومره حیا څومره پرده کې روانه ده. کالج جنې ګور څنګه روانه ده. د کالج جنې کور کې ناستمو دروازه وډبې ده وروتم ما سوتانو یو ډاکټر دا ډېر ښه ډاکټر دی او سره یو خزه ده بورخه کې دواړه رالل. خیر خوده یاره جیو کار وکړي څه کار پیزه ډاکټر یم الحمدلله او دا ما خزه شته تدری بچی میم دي. خو ما په دې جذبه باندې دا بل خزه او کدا وي مجستریټ مخکې ما دې سره نکاح وتړله چې زه ډاکټر ما ته د خزو قتل خنه دي. ډیر نیک ډاکټر دی، مزګزار او ډیر متقی دی.
په دې جذبه دا ډاکټر د نو ما په نکاح د مجستریټ لیکن مور او پلار خبر نه دي چې به تم سره سم مدد وکړي نه غږ بنه کوي بالکل چاته بنه وایي زه تر تا ورشم هغه د ما شاګرد دی او زه ورته ما چې دا پلان کې ډاکټر ستاسو دا لور غواړي او ډیر قابل له او دادی خو غږ بنه کوي بالکل د خپل دغه ګوره دغه د پښتنو علاقه درته وایي چې خطا سو څنګه نه کا تړلې ده کلک مې کل خچ ګوره غږ بنه کوي ترته والانم ادمه شاګردو باندې ترجمه کړي الکا پلان کې ډاکټر ستادار ویرا غواړي ام ډیر ښه قابل ډاکټر دی اوه زمونږ هغه جنې پلان کې دی چې ډیګري اغشته دا هغه پلان کې دی چې او داس او اسمان او زمکه ښکته پورته کولو لار ته وراله مغه انکار کولو پګو دل لاړم انکار جنې صبر نشو پلار ته ما خو په نکاح تړلې ده بیا ما په سرال ما خو تاسو عزت ساتلو او تاسو نخرې کولې چې موږ د لور دغه ده مې چې لور کالې تولې دی کنه بیا هغه مې مکو یې غیدان ته خاون مخ کې نه کتلې بیا په مخه پکېږي ما خو تاسو پرده ساتله سو زله در تراله مو ته ما شاګرد وي نو څومره عزت کې به دا کار شو لور ته صفاوي زه مؤمن یم هغه ظالم بلالونه دي 150 کالو ته ورسیږي ما په تعلیم کړل په لور ګوره تعلیم مکوي مور او پلار چې په تعلیم وکي دا چې وایي زه واده کوم ما ته خاورې راکوي دا 10,000 روپۍ تنخالي بیا خو به خاوند در سالي نو میخه ته جوړ کړی لکه میخه سړی پوي ته بارو ساتل پي تل دی وجه دې چې په لور خور انګريزي تعلیم ګوره مکوي بالکل مکوي ککوي نو د دین تعلیم پیو کوي الام مدرسه اذا اصلحتها اصلحت جيلا صالح البنيان الله تعالی دې دا اداره کامیاب کړو د دې علماء د خدمات الله تعالی خپل بارګه کې قبول کړي زمارونو دا دعا کوي چې الله تعالی تاسو زموږ اخره خاتمه په ایمان کې قسم په خدای تورې تیری دي ما د رسول الله دا حدیث بیان کړو پیغمبر سلام هغه زمانو کې صحابه ته وای بادرو بالاعمال فتنن لما ملګرو شابه نیک عملونه شروع کوي نیک هغه زمانہ کې فتنه را روانې دي فتنه كقطاع الليل المظلم لکه د تور شپې په شان تورې چپې برازي تورې چپې يصبح الرجل مؤمنا سار کې به سړی مؤمني ويمسي كافرا ما خام کې به کافر شوی ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ولي يبيع دينه بعرض من الدنيا دین په پلوګو پیسو خرڅي ډالر دې راشي ډالر خیر د قدم ایمان رخصتيږي خو رخصت شي ډالر بس را دي شي پیسې کټم کله قالیانه کېګم او کله کافر کېګم خرڅ باشو خوک باشو یا سګه مردار باش هر چه باشی باش عرفی اندکه هغه زمانه ده هغه زمانه کې رسول الله فرمایي یو خبره د رسول الله د کانی کرخ مدینه منوره کې د ما استاد مولانا عبدالحق الله دې په قبر انوار او برکات ده راته یو دلی کیسه کوله استاد مولانا عبدالباقی عباسی اگر ته وی چې د ما استادو مولانا عبدالباقی فرنگی محلی هجرت کړو مدینه منوره ته د رسول الله مبارک په جمعات کې ته مونږه حدیث وی یو روایت کې راځي چې د قیامت نه خدا ده چې ټنګ ټکور بډی شي دا غنا بډی راشي نو یو طالب تاسو ته کو چې یا سماحت الشیخ کیف یکسر الغنا دا غنا به څنګه ډیر شي به استاد ډیر فکر وکړو اس ته جوړ نه شنو والله لا ادري ما كيفيه كثره الغنى ولكن لما قال الصادق المصدوق النبي نحن نؤمن بذلك دې پوهیږم نه چې څنګه بډیږي خو لیکن زموږ رسول الله رښتیا ویلي دي نو مولانا عبدالحق بجړل چې کاش نن زما استاد عبدالباقی موجود وي نو خلکو ته کیفیت بیان کړو یو دم د پیښور د ریډیو سټیشن نه غزل وای سندره وای تمام دنیا کې څومره پښتانه دي او د پښتو پټنګ ټکور مایندي دا یو دم आवाज کم دی ترسي یو کور کې سلور ونه هر یو خپل کمره کې اره پیښور د دم سندره لګولې وي
یو کلی کې په زرګونو ریډیوګان هغه راکاږي او تمامه کله پنجابی د غانې شوقي وي نو دنیا کې چې څومره فاسقان او فاجران داوري. نو رسول الله څومره رښتیا فرمایي یکسر الغنا. رسول الله فرمایي چې دغه عرب چې په سر د ټوپۍ طاقت لري او په خپو کې د سپلو د پڼو دای بلولې بلډینګونه جوړي. ورشي مدینه منورې ته خدای تاسو بوزي، ورشي مکه مکرمه ته. پر رسول الله همدغه مکه او مدینه کې دا روایت بیان کړی دی. سوار لس چتا ولس چتا شل چتا. نو د قیامت نښې څرګندې دي. سحر کې سړی مؤمنې ماښام کې کافري دا مغه دور دی. نو مارونو دا الله نے دغه سوال کوي چې خدای د ایمان سره مو دی دنیا نه رخصت کړي. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اللہ دې تاسو زموږ ټول اخر خاتمه په ایمان کې. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وسعينا سعيا مشكورا وتجارتنا تجارة لن تبور ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم أنت إلهنا وأنت معبودنا وأنت تجيب أدعية المضطرين، أجب دعواتنا واستر عوراتنا. اللهم يا ستار استرنا وجميع المسلمين والمسلمات بسترك الجميل. اللهم رفرف رايات الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها ونور الكون بأنوار القرآن الكريم وعطر هذا العالم يا رب العالمين بعطور المعارف النبوية على صاحبها الف الف سلام وتحية. خدای دې بچو چې دا حفظ کو دا په خپل بارګاه کې قبول وګرځي، د دې استادانو ته د دې اجرونه او عوضونه نصیب کړي، او دغه طالبان چې قرآن پاک حافظان شو تا چې خدای د حافظانو د لپاره کم ثوابونه او کوم اجرونه مقرر کړی دی هغه تمام اجرونه او ثوابونه نصیب کړي. د حافظانو مور او پلار ته چې کوم اجرونه او ثوابونه یا رب العالمین ته مقرر کړی دي هغه تمام ثوابونه نصیب وګرځي. دا حاضر جمع چې دا تمام مشران او زمګرونه دې تراغلي دي دا ټول د قران مجید سره د مینې او د قران مجید د عظمت سره د عقیدت په بنیاد باندې راغلي دي. خدای د ټولو دعاګانې قبول کړي، دا ټول سرسبز او شاداب کړي، دا ټول په خپل نیکو مقاصدو کې کامیاب کړي. کله چا په کورونو کې بیماری وي یا خپل نه جوړ وي خدای د خپل خزانو د صحت نه شفای کامل نصیب وګرځي، د پریشان حالو پریشانۍ لري کې پچا ناجایز مقدمات دا غینه بری کې د حلال رزق دروازې په ټولو مسلمانانو باندې پرانیزي. دا دینی مدرسې مراکز او معاهد او جامعات په خپل حفظ او امان کې وساتي. دغه مدارس او محتممین او بانیین اساتذه عملا راکین چې کوم دا خدمات سره انجام کوي په خپل بارګاه کې قبول وګرځي. دغه محتممین او علماء په عمرونو کې برکت پیدا کړي، د علماء کورونه تر قیامت پورې د علم پرناګانو باندې منور او لري. خدای زموږ د ټولو آخره خاتمه په ایمان کې خپل دیدار او د رسول الله مبارک شفاعت مو نصیب کړي. لکه په دې جماعت کې په دغه نورانی قرآنی محفل کې دمغه جمع کړیو، خدای دغه سید رسول الله د مبارک جنډي لواء الحمد لاندې موږ د خپل والدینو آباو اجدادو امهاتو جداتو
تمام متعلقین و خپلوان و اساتذه و مشایخ و احباب ولمن له حق علینا سره جمع کی د پیغمبر علیہ السلام د مبارک لاسونه د حوض کوثر به مناسبه کی خدای خپل دیدار مناسبه کی خپل رضا مناسبه کی زمونږ د ټولو اساتذه وبخي زمونږ د استادانو سلسله عقاید و جهان صلی الله علیه وسلم ترسي دا څومره استادانو مدرسې چې تاسو ګورئ زمارونو د دې سلسله ده د استادانو د خپل استادانو نه هغه د خپلونه مثلا ما د شیخ عبدالحق رحمت الله علیه هغه د شیخ العربی والعجم شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه هغه د شیخ الهند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت الله علیه او دا سلسله بیا زی برخی تابعین تا بیا صحابه تا بیا رسول الله مبارک تو رسول الله د جبرائیل نو جبرائیل د الله چې کوم نه نقل کړي دا تمام سلسله الذهب د مشایخ د دې په قبور باندې لا متناهی رحمت و برکتنا نازل کړي بالخصوص سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین وخاتم النبیین دا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پروح پر فتوح پا کروڑونو پا اربونو دردونو سلامون نازل کی داغ پا ازواج مطهراتو داغ پا آل اطهار پا اصحاب کرامو او پا تابعینو او من تبعهم الى یومنا هذا پا طول بان انوار و برکات نازل کی دا دینی مدرسی دا اسلام قلاغانی اگرده دا چه دا مدرسه ابن عباس دا بنیاد دی یا رب العالمین دا دین او بہترین علمی اداره جوړه کی صرحا علمیا وحسنا حسینا وماقلا عظیما لنشر التراث الاسلامی او یا رب العالمین دا څومره علما چې راغلي مشران او زموږ رونه او دا کشران بچي د دنیا او په خوشاله باندې سرفراز کی دلته کې چې د علماو دا خدمت وکړو د دې بچو بیاري وکړه د دې په علومو کې برکت پیدا کی زموږ د ملک حالات بدل کی پاکستان د لا اله الا الله په بنیاد باندې حاصل شوه ده خدا دا کلمه لفظن او مانن په دغه ملک جاری او ساری کې زموږ حکام ته د نیغ لارې هدایتو کې د قران سره مینه پیدا کی د شریعت سره مینه پیدا کی د امریکای د غلامین تمام حکام یا رب العالمین را خلاص کی د کافرانو طرف هدایتو کی تو مقلب القلوب تو مصرف القلوب هدایت ستا پلاسو کی ده پنی غلار باندې راولې که بشت او کدا نور کافران دي او که اسلام په قسمت کې نوي دوالین او مغضوبین ختم الله علی قلوبهم کې شاملی نو خدای به ورته آسمانی سائقې متوجه کی مسلمانانو باندې دی یو سور سیلاب راوسته ده په فلسطین کې په عراق کې په کشمیر کې د دنیا په مختلفو ګوټونو کې یا رب العالمین د دې ظلم او ستم نه مظلوم مسلمانانو ته نجات ورکړي زموږ ډېر لوی مجاهدین چې د قران پاک او د کلمې لپاره ډېر لوی قرباني ورکړې وي 15 کال افغانستان کې د صحابه د دور پشان یو اسلامي نظامو هغه نظام دی ختم کو او غلول مشران په جیلونو کې د قید او بند په تکالیف او اعلامو مصائب کې دی خدای غي ته رهایی نصیب وګرځي یا رب العالمین د رسول الله په امت باندې رحم او کرم وکي یا رب العالمین ته زموږ راضي شي زموږ د ګناهونو د وجنه موږ باندې موقوم باندې عذاب منازله خدای د رحمتونو بارانونو په قدر د حاجت باندې نازل کړي وصلی الله تعالی علی اشرف رسوله وخاتم انبیائه وعلى آله واصحابه اجمعین الطیبین الطاهرین برحمتك یا ارحم الراحمین.
او دا کتاب تاسو ته د مکتب ابوبکر او اسلامي کیسټ مرکز موږ د پلان پروش اړه شهباز مارکیټ جهانگیر روډ د صوابۍ شهر ترلاسه کیږي. مسؤول ګران محمد ایوب او احمد علي. د ټلیفون نمبر 22 3 8 22 43 86.